تیر جمعه مونږ د شراب خورۍ په مذمت باندې بیان کړو. په نن جمعه باندې هم د شراب خورۍ په مذمت باندې بیان دی. د دین مسله ده، هر هغه څه چې هغه نشه پیدا کوي او په انسان باندې نشه راولي نو دا حرام دی. هغه چې هر شی وي چې په هغې سره نشه راځي، انسان کې مستی پیدا کیږي، د شریعت د نگاه نه دغسې شیز دا منع ګرځولی شوی دی. څومره اشیاء چې خلق دا حرام استعمالی د نشي شیزونه په هغې کې یو بدترین شی هغه شراب دی. نن سبا د نشي دپاره که چرس دی یا سگریٹ دی د چرسو، یا پوډر دی یا آئس دی یا د دین نور علاوه کمی نشي دی هغه هم حرامي دي. خو په دغه ټولو کې بدترین شیز هغه شراب خوري ده. هر د عقل خاون په دې پوهیږي چې په نشه کې خیر نشته دی بالکل سوا د شر نه. زمونږ رب چې څه مونږ د پاره روا کړي دي دې کې زمونږ د پاره خیر دی، او چې د کم شیز نه مونږ منع کړي یو نو په هغې کې زمونږ نقصان دی، ځکه ترې نه منع کړي یو. تاسو ګورئ کم انسان چې نشه کوي، لکه نن سبا مثال یو عامه نشه چې د چرسو ده، د دې نقصانات درته ښایم. عام په غټو ټکو کې دوه درې دې کې د پیسې تاوان هم دی، دې کې د صحت تاوان هم دی، او په دې کې د عزت تاوان هم دی، او په دې کې د آخرت تاوان هم دی. که مونږ داسې پکې فایده لټو نو یوه فایده هم پکې نشته. اول به پته پیسې ورکې نو ګوره پیسې دې به بربادېږي، ته دا واخلې اوس کې نو صحت دې به برباد شي. په معاشره کې نن د نشئی انسان عزت نشته، نو ګوره دې کې د عزت تاوان هم موجود دی. چاته نږدې کېږي خلک ترې نفرت کوي، هغه ټیم به ورته سې او سره او یو ځای کې خو اوس هر سړی په سګرټي یا نشئی یا په افیمي یا په پوډري چرسي پسې خلک خبرې کوي. د عزت هم پکې ډېر لوی تاوان دی، او آخرت دې په بربادېږي. زه به تاسو ته اوس وښایم چې په شراب وڅښلو یا د نشې په کولو باندې څومره عظیمه ګناه ده. دا زمونږ استازي په دې دین کې څومره لوی جرم دی. دا به تاسو ته اوس د دې احادیثو نه اندازه ولګي چې د دې جرم څومره لوی دی او څومره غټ دی. امام احمد په مسند احمد کې او امام ابو یعلا او دغه رنګ ابن حبان په خپل صحیح کې او امام حاکم هغه دا حدیث ذکر کړي. راوی دا حدیث ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ابو موسی اشعری سے فرمائی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمائل ثلاثۃ درې کسان دي لا يدخلون الجنہ دی به هرگز جنت ته داخل نشي. درې کسان دي دی به جنت ته داخل نشي، د جنت لل په دی باندې بندي. څوک څوک دي؟ مبارک پاغه دریو کې
اول نمبر چې بیانې مدمن الخمر، کوم انسان چې شراب خوری کوي، شراب خوری باندې همیشوالی کوي، همیشه شراب څکي، دا سړی جنت ته نشي تللی. دا زه نه ویم، د مسند احمد روایت دی، امام ابو یعلا هم ذکر کړی، ابن حبان هم ذکر کړی، امام حاکم هم ذکر کړی. نبی علیہ السلام فرمایي شراب خور انسان جنت ته نشي تللی. بس بیا فرمایي وقاطع الرحم، دویم هغه انسان جنت ته نشي تللی کوم انسان چې د خپلوانو سره خپلوي پرېږدي، د رشتہ دارو سره رشتہ داری نه پالي، دا سړی جنت ته نشي تللی. زه نه ویم، د الله محبوب فرمایي. نن که یو طرف ته په معاشره کې دا ناسور عام دی چې شراب خوری په وړو وړو فنکشنو کې په وړې وړې خوشحالۍ کې نن سبا د شرابو بوتلونه خالي کېږي، نو بل طرف ته که مونږ تاسې وګورو په وړو وړو خبرو باندې د خپلوانو سره خلک خپلوی پرېږدي، وړه وړه خبره وي او هغه ځان ته مونږ غټه ودرو، مونږ وایي دا پښتو ده، پښتو نه جهالت دی. وړه وړه خبره مو راغستې، رور د رور نه خپا، کله وراره نه وران، کله د تره سره وران، کله د ماما سره وران، کله د ترور د زوی سره وران. مثال نه خبرې ویم، په دې وړو وړو خبرو باندې خپلې رشتہ دارۍ خرابول او تعلق قطع کول، د الله محبوب فرمایي دا هغه عظیم جرم دی چې د دې جرم په وجه ته جنت ته بیا نشي تللی. یاد ساته. نن زموږ د مسلمان څه حال دی؟ په زړه کې یو بل ته کینه ساتو، د دې کینې او د حسد د وجې نه د یو بل سره بیا زموږ ستا تعلق خراب شي. چې په معاشره کې مشر رحم شروع کی په کشر باندې او کشر د مشر عزت شروع کی، چرم دا معاشره نه بګاړيږي. الله محبوب په دوه خبرو کې مونږ ته یو زبردست تعلیم راکړي. کوم انسان چې د مشر عزت نه کوي، په کشر رحم نه کوي، مبارک فرمایي دا زمونږ نه دی. په معاشره کې د مشر په کشر رحم شروع کی. رحم څه دی؟ کشر یو خطایو کا، یو غلطیو کا، بس وی کته په رحم او معافي کا. کشر نه غلطیو شولا، ناپوهه دی، الګ دی، ته په رحم او خپل ور سره ولې پرېږدې؟ ته مشري، ته په عافي باندې خخ کاری، ته په درگذر باندې خخ کاری، ته په رحم باندې خخ کاری، ستا د جامع سره دغه ښکاری. او هر چې کشر دی نو که چېرته د مشر نه یو زیات شوه یو خطایي، کشر له پکار دی چې د خپلو مشرانو د عزت وکړي، قدر دی کوي. انسان دی، خطایي د انسان نه کېږي، فرشتي نه کېږي. په دې معاشره نه خرابېږي چې مشران عفو کوي او کشران د مشرانو عزتونه کوي، چرم دا معاشره نه بربادېږي. نبی علیہ السلام فرمایي دویم هغه انسان جنت ته نشي تللی کوم انسان چې په دنیا کې د خپلوانو سره خپلوي نه پالي، دا سړی لاړو د جنت نه محروم شو. او دریم انسان هغه چې د ساحر له ورځي او په ساحر باندې یقین لري، سحر ځان ته حلال ګڼي، په خلکو سحر یا جادو کوي. نبی علیہ السلام فرمایي دغه ساحر یا د ساحر دا تصدیق کون کې یا په سحر باندې ایمان لرون کې دغه بيدینه سړی جنت ته نشي داخلېدلی. د الله محبوب مبارک فرمایي ومن مات مدمن الخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې شراب سکي او د توبې نه مخکې د مرګ راغی، د توبه ونه وستا او د لاړو مړ شو، نو په جهنم کې د عذاب ډېر سخت وي. د تمامو جهنميانو کې ګناهګارو کې ډېر سخت عذاب وي. دا عذاب سره سره د چې تنده ولګي تنده، نو نبی علیہ السلام فرمایي د باندې الله تعالی د نهر غوطه نه وبس کی. نهر غوطه څه ته وایي؟ د دې بدکارو ښځو د دې عورت نه چې دا کومه ګندګي په دې جهنم کې بیږي، اب د شراب خور شراب اسکل وي، اب شراب خور په جهنم کې اسکل کوي. الله دې مصال د بدکارو ښځو نه د هغې د عورت نه چې دا کومه ګندګي په دې جهنم کې بیږي، اب د شراب خور اسکل وي. شراب خور ته به الله په جهنم کې دا ورکوي، دا به دومره بدبویه وي د دې زنانو بدکارو ښځو د دې بدن دا چې څه خارجېږي دا به دومره بدبویه وي. نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې یؤذي اهل النار ریح فروجهم، د دې ګندګونو او اندامونو نه به د دې بدکارو ښځو دومره څښا بوی خېږي چې تمام جهنمیان به د هغې د بوی نه په جهنم کې هم تنګ راغلي وي. یاد ساته.
دا غي د دې اندامونو دا ګندګي دا به د شراب خورو خلکو خوراک وي په جهنم کې. نن چې په دنیا کې څوک شراب خوري کوي، زما د رب کریم نافرمانی کوي، د الله احکام یې خپل اندې کوي، نو دومره بدترین سزا به خدای تعالی په جهنم کې ورکوي. ما درته وویل د نشي کولو یو څو غټ غټ نقصانات دي. اول نقصان د پیسې، دویم نقصان د صحت، دریم نقصان د عزت، او څلورم نقصان د آخرت. دا درې نقصانات بیا هم واړه دي. پیسې وړه خبره ده چې خراب شي، نقصان وشي. صحت دی وړو کې خبره ده، عزت وړه خبره ده، خو آخرت ډیره لویه خبره ده. په نشي کولو ستا آخرت بربادیږي. ته د خپل آخرت خیال وساته. ته که د خپل ځان خیال نه ساتې بنده د الله، نو د آخرت خیال وساته. بعضې خلک داسي چې نشه کوي، ته ورته لکه صحت دی بربادیږي، مړه وي بس مرګ او ځل دی، بې نیټي مرګ نشته. هلکه ټیک ده، ته ځان باندې پروا کې یا نه کې، تا د خدای نن مردار کې. خو داسې مه وایه ګوره ته د چا دپاره دنیا دنیا په دې تا باندې په دې کور کې مور یا پلار یا ستا ښځه یا بچي په تا سترګې غړئ، ته د هغه دپاره د دنیا نه زیات غوره په تمامه دنیا به تا ورنه کي. ته د مور پلار دپاره یا د ښځې دپاره یا د بچو دپاره دنیا یې هغې تا باندې سترګې غړئ، ته د هغې د زړه دنیا یې، د هغې د زړه په تا راغونډې. بدبخت انسانه که د خپل ځان دپاره ته چې کوم دی غور نه کې او ځان د صحت خیال نه ساتي، د بل دپاره خو خیر دی، کم از کم د مور دپاره، د پلار په خاطر، د ښځې د بچو په خاطر ته د هغې د زړه دنیا یې. غرض مې دلته دا دی چې یو تاوان په نشه کې د آخرت تاوان دی، څلورم تاوان او دا ډېر بدترین تاوان دی. الله دې مونږ او تاسې ته نه په امان کې وساتلی کړي. امام حاکم په سند صحیح سره یو دویم حدیث ذکر کوي، صحیح سند باندې امام حاکم دا روایت ذکر کړی دی. وقال بیا فرمای صحیح الاسناد، د صحیح سند والا حدیث دی. هغه حدیث کوم یو دی؟ ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د مرویاتو حدیث دی. دې ته متوجه شته؟ جواب را نه غي. ابي هريره سے فرمای نبی علیہ السلام فرمایل اربع، دا لک د زړه په توجه ووري، اربع حق على الله الا يدخلهن الا يدخلهم الجنه. سلور کسان دي په الله باندې دا حق ته چې دا سلور وړه به جنت ته نه داخلي، دا په الله لازم ده. یعنی حق الله تبارک وتعالى باندې د عبادت چې کله یو حق راځي تفضلی وي، د عدل تقاضا دا وي. او سلور قسم خلق داسې دي، نبی علیہ السلام فرمای د دې سلور جنت ته نه داخلول دا په الله باندې حق دی، د دې چې دا جنت ته داخل نه کی جهنم ته پوسی. سلور قسم خلق دي چې الله په ځان لازمه کړی دا چې دا به جنت ته نه داخلو. الله دې مساتی. دا سلور څوک دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای سلور قسم خلق دي چې الله په ځان لازمه کړی دی چې دا به جنت ته نه داخلو. ولا يذيقهم نعيمها مبارک فرمای او الله فرمای چې زما په دې د جنت نعمت مون سکم، دا په ما لازم د جذبه په دې د جنت نعمتونه مون خروما. دا سلور څوک دي؟ اول نمبر مدمن الخمر، هغه انسان چې شراب خورای کوي، شراب خور وي. نبی علیہ السلام فرمای الله وی دا په ما لازم ده چې دا به جنت ته نه داخلو، د جنت نعمت برانو نه سکی. اول نمبر پکې شراب خور دی. ما درته ویل په نشه کې، په شرابو کې، په چرسو کې، په افیم کې، په بنګو کې، په پوډر کې، په آیس کې سلور عظیم نقصانات دي. اول نقصان د پیسې نقصان، دویم نقصان د صحت نقصان، دریم نقصان د عزت نقصان، سلورم نقصان د آخرت نقصان. د آخرت نقصان پکې څه شیز دی؟ الله فرمایي چې دا انسان به چرم جنت ته داخل نه کم، نه به د جنت یو نعمت را نو سکی. کم انسان چې په دنیا کې نشه کوي یا شراب خورای کوي، یاد ساته او سوچ پکار دی. نن په معاشره کې شراب څومره عام شو. دویم نمبر کم انسان چې په دنیا کې واکل الربا، کم انسان چې په دنیا کې سود کوي. سود عام دی که عام نه دی؟ جواب را کوي، جواب را نه غي. څومره عام شو سود، حد نشته. هر سړی چې لږه پیسې پیدا کی بینک ته ځغلی او اکاونټ کولاوي چلته ورپسې بیا وروسته نه منافع ملاوي، نوم یې ولا بدل کړ.
په بینګ ور منډي قرض باندې پیسې ورکی رستو په سودلی پرپل یا دا غینه علاوه دا نور بی فار یو یا دا نور کمی کپنه انویسټمنٹ پکې خلک وکي او بیا پاغي باندې رستو پیسې اخلي خپل په خپل پرتی رستو به پیسې راځي د میاشتې شپږ زره 8000 لزر 12000 روپے پیالي دا سود نه دی دا حرام نه دی خلک لګیا دي سودونه کوي د الله محبوب فرمای کوم انسان چې په دنیا کې سودخوري کوي په دغه سودخور باندې باری تعالی په ځان دا لازمه کړی دا الله فرمای دا په ما حق دی چې به جنت ته نه داخلو ما دله به د جنت نعمتونه نه ورکوم بلکې دله به د آخرت سخترین او بدترین عذاب ورکوم الله دې مسات دریم نمبر هغه انسان دریم نمبر وآکل مال الیتیم بغیر حق دریم هغه بدبخت انسان دی چې د په دنیا کې د یتیم مال په حق باندې خوري دا یو قید ور سره لګیدل دی بغیر حق کوم انسان چې په دنیا کې د یتیم مال په حق باندې خوري دغه بدبخت انسان الله تبارک وتعالى دا حق ته په الله چې دی به جنت ته نه داخلي او نه بدله د جنت نعمتونه ورکي بلکې دغه انسان د پاره عذاب دردناک او سخت ترين عذاب دی نن سبا خلک د یتیمانو مالو د دنیا د خلکو نه زناور جوړ شو او د دنیا نه زنګل جوړ شو ته به څنګه زنګل ته وګوره چې کم زناور پکې تکړه دی او قوتناک دی مضبوط دی نو هغه چې کم کمزور دی په هغه باندې زورور زناور حمله کوي کنه کوي اته نه کمزور زناور د زورور نه په ځنګل کې ژوندۍ کولې شي جواب را نه دی چې کم څومره زورور وي نو دا غنه کمزور زناور بیا ژوندۍ نشي تیرولې دک حال دی نن کنه په دنیا کې تاسو ګوري د چا لاس ته صبر پاور راشي نبی دا کمزوري خلک د خپل خپل اندي دا غي عزت دا غي د چر دی ولې عزت دا غي حقوق په ایمان وایا خلکو د خپل اندي په مال کې په مال نه کو نن د غریب په عزت باندې خلکو لوبي وکي کلوبي ونشوي د غریب حقونه چرته لاړو د غریب حق د غریب سړي حق خلکو د خپل اندي په مال نن چې په معاشره کې یتیم شي غریب شي بیوسه شي یقینو که داغه ته څوک د انسان نظر کوي د انسانیت نظر ورته څوک نه کوي لپاتي د داغه نه علاوه دغه حق په ادا کول او دغه سره احسان کول او دغه خیال ساتل نن خو چې لګ چاپا ور لاس کې پیدا کو د یتیمانو مال خلک خوري بغیر حق پنا حق اوس که یو یتیم په حق باندې تا باندې مال خوري ته یتیم کر لاړې او ملمشوي او تاله روټه تیار کړو نن د یتیم مال دی تاله اوس ملمستی کړي د خپلوان دي تا باندې خوري نو دا خو پنا حق نه دا خو په حق د بیا خو خوري شي خو پنا حق د یتیم مال یا یتیم په کور کې خیرات صدقه کړي دا پلار پسې کړي دا مشر پسې کړي دا اوس دا ته خوري شي د یتیم مال دی یا یتیم تعالی راغه سودا در کوي تعالی پیسې در کوي ته داغه نه مال لري ته داغه بدل کې سودا ورکي دا خو جایز دي د یتیم مال پناه حق باندې خورل دا ګناه ده دا جرم دی بعض خلک وایي یره د یتیم خیرات منع دي ولی یو پلار مړ شو یتیم دی د یتیمانو په کور کې خیراتونه خوري شریعت کې خیرات منع نه دی هغه به حق بغیر حق کې نه داخل د یتیم مال خورل ال ناروا دي چې کله بغیر حق وي په ناروا باندې وي په حق باندې وي بالکل ناروا دي زم ورته حرام وي تم ورته حرام وي شریعت ورته حرام وي سلورم نمبر هغه انسان سلورم نمبر توجه شتا جواب صحیح نه دی یار والعاق لوالديه نبی علیہ السلام فرمایي سلور قسم خلق داسي دي چې په الله تعالی دا حق دی چې دی به جنت ته نه داخلي او د جنت نعمتونه په دې نه سکی پاغي کې اول نمبر شراب خور دویم نمبر پاغي کې سود خور دی دریم نمبر پاغي کې د یتیم مال خورون کې دی او سلورم نمبر پکې والعاق لوالديه د مور او د پلار نافرمانه بچي دا په الله حق دی الله په ځان لازم کړی دی چې دی به جنت ته نه داخلو سوچ پکار دی کم بچي چې د مور پلار نافرمانه وي د مور پلار بیزتی کوي د مور پلار دل ازاری کوي محبوب مبارک میں فرمائی په الله دا حق دی چې دا بچي به خامخا جهنم ته داخلي جنت ته به نه داخلي په الله دا حق دی چې په جنت نعمتونه به نه خوري دا په الله دا حق دی چې جنت نه به محرومي لکه سوچ پکار یو د خدای د پاره
د مور او د پلار ډېر خیال وساتئ. زه همیش دپاره دا وایم د مور او د پلار خیال ډېر ساتئ. دریم نمبر روایت چې نن زه بیانوم مسند احمد کې ذکر دی، ابن حبان هم ذکر کړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د حدیث راوی دی. توجه شته د زړه په غوږو دا خبره اورئ. زه بار بار دا وایم انسان په دنیا کې نشه کوي، که هغه وړه ده که غټه ده، څلور نقصانات لري. اول نمبر نقصان د پیسې دی. ستا پیسې ته نقصان رسي، روزانه ته په دې نشو باندې کمې پیسې لوزې، دا یو روپۍ ته جمع کړه د ورځ ته څومره په دې باندې خرج کړې، د پیسې تاوان. دویم د صحت تاوان، هر یو نشه ستا صحت لره مضر ده. دریم نمبر د عزت تاوان، که نسوار څوک چې د خولې نه بوی ځي خلک ترې نفرت کوي، که سګرټ څوسکي د خولې نه بوی ځي خلک نفرت کوي، که چرس کې د چرسي سړي په معاشره کې څه عزت شته؟ جواب رانغی پوډري نه خلک کرکه کوي، چرسی نه خلک کرکه کوي، شرابي نه خلک کرکه کوي، آیس والا نه خلک کرکه کوي. عزت تاوان، د صحت تاوان، د پیسې تاوان، دا د دنیا سره تعلق ساتي. خو یو عظیم تاوان په نشه کې د آخرت تاوان دی. د آخرت تاوان کم یو دی. د آخرت تاوانونه زه ته بیانوم لګیایم. د الله محبوب مبارک فرمای، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی، مبارک فرمای مدمن الخمر اماتا لقی الله كعابد وثن. مبارک فرمای کوم انسان چې شراب خوري کوي او دې مړ شي، د چې د الله حضور ته ورځي، الله به ته دومره په قهر وي لکه چې یو مشرک ته الله څومره په قهر وي، یو بت پرست ته چا چې د بت بندگی کړي هغه ته الله څومره په قهر وي، هغه سره الله په کم کیفیت ملاويږي، دک کیفیت باندې الله تعالی د شراب خور او نشئی انسان سره ملاويږي. یاد ساته چا چې په دنیا کې نشئی کړي، شراب خورې کړي وي، د سره چې الله ملاويږي داسې حال کې به ملاويږي لکه څنګه چې بت پرست سره ملاويږي، دک سم الله تعالی د سره ملاقات کوي. بت پرست سره الله په کوم حال کې څومره په غیظ او غضب بوي، د رحم خبرې به ور سره نه کوي، د الله تعالی د بخښنې خبرې به ور سره نه کوي، سوا د عذاب د خبرونه، د سختو خبرونه، د غیظ او غضب د خبرونه. دک سم الله تعالی د شراب خور سره ملاويږي، خو په ډیر بد حال کې به د شراب خور سره ملاويږي. د الله تعالی عام غوسه چې په قیامت کې انبیا وګوري نو هر نبی د خدای بچاړي او د خپل ځان غم وي چې الله ما د خپل عذاب نه وساته. فرشتي بچاړي. د الله تعالی یو عام غوسه ده او چې یو فرد واحد ته الله دومره په جلال باندې راشي، د دې غوسې به کوم کیفیت وي، د دې غوسې به څه شان وي چې الله تعالی یو کس ته غوسه وي، دومره غوسه د ګناه په وجه چې څومره الله تعالی د بت پرست نه ناراض دی، دومره الله تعالی د شراب خور نه ناراض ګرځيږي. یاد ساته څومره بدترین عمل دی دا شراب خوري په دې معاشره کې، او دا ناسور ورځ تر ورځې زیاتېږي. اوس خو د شرابو عام شو، د شرابو لایسنس حکومت یې وخت بعضې ځای کې ول اجازتونه ورکوي لګیا دی. دا څومره عظیم ترین جرم او ګناه ده. څلورم نمبر روایت، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی، دا حدیث لگ نور نه مختلف دی، نسائیم ذکر کړي، امام بزار هم ذکر کړي، امام حاکم هم ذکر کړي، امام احمد هم په مسند خپل کې ذکر کړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ثلاثه حرم الله تبارک وتعالى عليهم الجنه. تزړه توجه غواړم ورونو، درې قسمه خلق دي. مبارک فرمای په دې دریو قسمه خلقو الله جنت حرام ګرځولې. څه شي کړي؟ جواب رانغی حرام دی، په جنت ته نشیتلې. ګوره زه بار بار دا خبره درته کوم، جنت ته نشیتلې دا درې قسمه خلق څوک دي؟ الله محبوب مبارک اول نمبر بیانوي مدمن الخمر. کوم انسان چې شراب خوري کوي جنت په حرام دی. زنویم زما رښتینه محبوب مبارک فرمای الله په جنت حرام ګرځولي. دویم نمبر والعاق، هغه انسان چې د مور او د پلار نافرمانی مبارک فرمای جنت په حرام دی. زنویم الله محبوب فرمای د چا چې مور او پلار ست د خدای لپاره د دې قدر وکي، د دین حیا وکي، د دین دعا والی، تاسو د لپاره په دنیا کې جنت ته جنت قسم دې په کور کې د خدای جنت درکړي، په خپل کور کې د جنت پیدا دی. د دې مور او د پلار قدر پیژنه،
د دې د خپل لاندې جنت دی نو د مور پلار به جنت نه وي ستا دپاره جواب رانغی دا جنت دی د دې خدمت جنت دی د دې عزت جنت دی دې ته کتل جنت دی دې سره احسان جنت دی د مور او د پلار قدر لګو پیژنه مبارک فرمایي درې قسمه خلق دي چې په دې الله جنت حرام ګرځولی حرام اول نمبر شراب خور دویم نمبر د مور او د پلار نه عاق انسان د مور او د پلار نه فرمان انسان دریم څوک دی مبارک فرمایي ودیوس دریم انسان دیوس دی دیوس پیژنئ مونږ پښتانه ورته دوس وایو دوس خو پیژنئ که نه جواب رانغی که نه پیژنئ نو بیا داسې روزه کې لاړ شي یو بیا ګورئ ډېر دوسان به وګورئ ما له یو راغلی یو بوډۍ ښځه راغله د دې ښکته عطا محمد ګړی نه کلي پته هم در کوم عطا همدا توبه عطا محمد نه فضل رحیم ګړی نه د دې ښکته ګړی نه یو بوډۍ ښځه راغله او جړلې وایي زوی یو تعویض راله وکړه مل څه دپاره تروړې وایي صدم راله وکړه څه دپاره وایي زما زوی د 4 میاشتو له تللی او اوس د 4 میاشتو نه راغو چې تلو عمم تېنه زه خفه وم ما سره خبرې نه کولې او چې راغو عمم زه تېنه خفه یم ما سره خبرې نه کوي زه ولې ستړي مشي له ورغم یو کور کې دی را سره کمرې ته ورغم وایي ما ته وایي چې سپی وځه قسم دې د دغه بوډۍ ښځې الفاظ وایي بغیر د سپی نه د خرې نه او د بدو بدو الفاظو نه ما ته نور څه نه وایي وایي دا زما زوی دی او وی ښځه د ښځې پیزاره پورې دی پیزار ښځې ته ډېر سموي کولو مخې وباسي بازارونو کې ګرځوي یې په ښځه کې دا ګوتې دي دی پې خبر دی د ښځې پروا نه کوي که زه ورته یم نو د ښځې په سر زه سپیم یم زه خرم یم او زه فلانیم یم زه ډینګلیم یم او وی دې د ما چې د 4 میاشتو نه راغو د پړه کې به رحم راغلی ده به دین زده کړی وي خامخا ده به د مور پلار احترام زده کړي وی د 4 میاشتو نه چې راغو زه په دغه ورځ وله کوټې ته ورغم ستړی مشي بچې په خیر راغی وخت دې ښه تېر کو پې راته وایي چې وځه سپی ته بیا راغې زما کوټې ته وځه دغه دوسان درته یادوم دغه بېغیرته مخلوق درته یادوم چې په کور کې تور سره ځوانه ښځه په کور کې پرېږدي پیغلې لوریانې به پرېږدي د خدای اسرې ته دې به لاړ شي کله 4 میاشتو له کله شپږو له او دا تپوس نه کوي چې زما دا ځوانه ښځه 4 میاشتې په دې کور کې یا زما دا لور 4 میاشتې بغیر د هلک نه سکول ته ځي راځي پلار یې په کور کې نه دا به څه زندګي تېروي دغه دوسان درته یادومه نبي علیه السلام حدیث کې څه فرمایي والدیوس الذي یقر فی اهله الخبث دوس چاته وایي چې دې ښه اقرار هم کوي پوه هم دی چې زما په دې کور کې زما په دې ښځه کې دا کار شته او دی ورته غږ نه کوي دا بازار ته ځي یوازې ځي کولو مخ ځي د پردو نارینهو سره خبرې سوداګانې ته نه کوي او دی ورته بیا هم لالا لالا کېږي او خاندي او بس ورته نه وایي نو په ایمان وایي د دې دوس دا سر د ویشتو دی که نه دی مړه جواب رانغی یو مو منډ نه کولو یو دوس ووجنئ زمونږ یو استاذ تیر دی پخوا یو ملا صاحب تیر دی مادن بابا الله دې غرق رحمت کی مادن بابا وی په یو کلی کې دوسان پیدا شو چې په خپلو ښځو غیرت نه کوي که نه دوسان پکې پیدا شو وی د کلي خلکو مشوره وکړه چې د دوسانو پسې دې سره خو مونځ هم نه کېږي په جومات کې سبا راغونډ شي اعلان یې وکړو چې هلکه د دوسان د کلي نه وباسو فلاني ځای کې راغونډ شي ځان سره کوتکې موتکې روړې وایي دې ټول راووته د خلک د ټولو نه وړاندې دوسان راوتي دلته ولاړ دي خلکو ورته ویل څه کوئ وي د دوسان د کلي نه شړو دوسان نو دوسان د ټولو نه وړاندې راوځي ودرېږي مونږ هم دا او که نه وي یو بادشاه په خوا اعلان وکړو توجه مو شته اعلان یې وکړو اعلان بادشاه وکړو چې کوم دا خلک یو میدان ته راغونډ کړه د رعیت او وی ویل چې 2 جنډې ودروئ یو سره جنډه ودروئ یو سپینه ودروئ چې کوم څوک د ښځې نه یریږي اعلان یې وکړو هغه د دې سپینې جنډې لاندې ودرېږي او چې څوک ترې نه یریږي هغه د دې سرې جنډې لاندې ودرېږي اوس یو راځي د دې سپینې جنډې لاندې ودرېږي یو راځي د دې لاندې ودرېږي هر یو چې سپینې ته ورزور کوي یو سړی راغی د سرې جنډې لاندې ودرېدو نور ټول د سپینې لاندې بادشاه ډېر خوشحاله شو چې زه والله په علاقه کې خو مې یو غیرتي سړی پیدا شو سرې جنډې هغه ته وایي دلته راشه ته د ښځې نه یریږي ورته وایي ما ته ښځې ویل که د سپینې لاندې ودرېږي سرمن به دې وباسم لاړ شه سرې جنډې لاندې ودرېږه والله باچا اوس کال ته ودرېږم کار خرابېږي
هغه ورته د ټولو نه غټ دوسم داتي ما ورته ټولو کې خسړې نو مطلب د خبرې مې دا دی نن سبا دا مسله ډېره شوې ده واک اختیار د مړو ژوندو د ښځو په لاس کې د هر څه واک اختیار زمونږ د کور هره مشورې د ښځې به منلی شي ښځې نه مونږ پورته اسمان جوړ کړی دی چې ښځه څه وایي بس خاوندان ورته تابع دي خجي ته خو د نه لږ رپ ووه نر سړی هغه دی چې ښځه کنټرول کړي نن سبا زه یم تکړه ښځې هغه دي چې دا خاوندان یې کنټرول کړي دي داسې ده یا داسې نه ده دا تکړه ښځې دي چې کور هم دله سنبالي بچي هم سنبالي خو تا هم سنبالي دا تکړه ښځې دي الله هم د داسې ښځو نه وساته اوس پردو سړو سره خبرې کوي که کله مخ ګرځېږي که نورې کیسې پکې منځ کې رواني اوس خو داسې دوسان پیدا شو په دې معاشره کې چې قسم دی ښه خبرو چې زما دا ښځه په پلاني په موبایل باندې فلانو سره ګپونه لګوي پردو سړو سره ګپونه لګوي او دا دوسان ورته غږ نه کوي دا داسې دوس دا سر د ویشتو دی که نه دی په دې معاشره کې شته دی ښه د خپل ښځې نه خبر وي ښه د خپل لور نه خبر وي چې زما دا ښځه یا زما دا لور د فلاني سره ګپونه لګوي دا د فلانۍ د ملامتیا کار کوي دا د فحاشۍ دا د دوستوب کارونه کوي او دا دلګان پې خبر وي ښځې لور ته څه نشي ویلی نو دغه دوسي ده نبی علیه السلام فرمایي په 3 قسمه خلکو الله جنت حرام ګرځولی 3 قسمه خلک دي په هغې کې اول نمبر شرابخور دی دویم نمبر د مور او د پلار نه عاق انسان دی او دریم نمبر دوس انسان دی چې په دې الله تعالی جنت حرام ګرځولی دی بل حدیث وره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د طبراني روایت دی ابي هريره صاحب د حدیث راوي دی د الفاظ لږ په غور وورئ مبارک فرمایي یراح ریح الجنة من مسیرة 500 عام د جنت داسې خوشبویانې دي مبارک فرمایي 1500 کاله لرې ودرېږه د جنت دا خوشبویي به په قیامت کې 1500 کاله لرې خلکو باندې لګېږي یاد ساته یا الله د جنت دا خوشبویانې منصیب وګرځوه 1500 کاله د جنت نه به لرې ولاړو د جنت بوی به در باندې لګي داسې خوشبویي به وي چې دا روح به دله تازه کړي ستا سترګې به وغړوي په دنیا کې به تا داسې خوشبویانې کتلي مبارک فرمایي د 500 کالو په مقدار باندې لرې د جنت دا خوشبویي به در باندې لګېږي ما چوپه کې بس دا ټیک دی بیا فرمایي ولا یجدو ریحها منان بعمله دې ته لږه توجه غواړم مبارک فرمایي د جنت دا خوشبویي به محسوس نه کړي هغه انسان چې چا سره ښېګړه وکړي بیا دا خپل نیکي په اثباتوي او بیا په خپل احسانات ورړی دا مونږ تاسو چا سره خوږو بیا په خپل احسانمندي ګڼو احسانات په ورړو هغه اثباتي نیکي په خپل ورته بار بار یادوي دغه انسان چې یو ځل نیکي وکړي او بیا خلکو ته خپل نیکي ور یادوي په خلکو احسانات اړوي او خلکو ته د الله محبوب فرمایي دغه احسان کوونکی انسان دی به په قیامت کې د جنت بوی هم ونه ګوري یاد ساته جنت خو لویه خبره ده د جنت بوی به هم ونه ویني دویم نمبر وعاق هغه انسان ولا عاق هغه انسان چې هغه د مور پلار نه عاق دی دی هم د جنت خوشبویي ونه مومي ګوره د مور پلار څومره لوی مقام دی خبرې ته ښه توجه چې د مور پلار نه عاق شوي والله که د جنت بوی هم وګوري دا جنت خو لویه خبره ده او دریم نمبر ولا مدمن خمر مبارک فرمایي او دریم هغه انسان چې هغه همیشه شراب خوري کوي شراب خور وي د جنت بوی به ونه ګوري جنت خو لویه خبره ده په وړو وړو فنکشنو کې خلکو شرابونه عام څومره شرابونه څښلی کېږي د شرابو څومره بوتلې خالي کېږي روزانه زموږ ستا په دې کلي کې هم کېږي په دې محلو کې هم کېږي ته به تاسو احادیث ویم نبی علیه السلام فرمایي د خلکو باندې بعض داسې وخت به راشي زمانه چې په وړو وړو خبرو باندې به دې مجلسونه جوړوي په هغې کې به ډمانې جینکۍ یا اجراګان ګډوي په هغې کې به شرابونه څکي نبی علیه السلام فرمایي چې سهار د خوب نه پاسېږي مونځ به ترنه قضا وي چې سهار ناوخته پاسېږي یا به ترنه خنزیر جوړي یا به ترنه بیزو جوړي یاد ساته قسم دې کاغه وخت لري دی دا وخت یادوي دا زمانه یادوي کومې علامې چې په حدیثو کې ښودلې شوي ټولې موجودې دي اخر زمان کې چې ډمانې جینکۍ ګډول عام شي اجراګان ګډول عام شي سرودونه او مزامیر عام شي شراب خورۍ پکې عام شي د الله محبوب فرمایي او به ګوري چې د چا نه به بیزو جوړېږي د چا نه به خنزیر جوړېږي هغه وخت لري نه دی ډمانې عام شوي اجراګان عام دي شرابونه عام دي مجلسونه او مزامیر عام دي یو خبره پاتې شوه چې هغه شادو بیزو جوړېدل دي او خنزیر دا به ان شاء الله په خپلو سترګو ګورئ غم مه کوئ زما محبوب چرته دروغ نه دی ویلي دغه رنګ حدیث مبارک کې بیا مبارک فرمایي عبدالله ابن عباس صاحب د حدیث راوي دی
اجتنبوا الخمر مبارک فرمای د شراب و نزان ساتي ولی فانها مفتاح كل شر ذکر شراب خوری د هر شر د هر ګناه چابی ده چې شراب دی اوس کل ستاد الله سبو هر ګناه کیږي بس لړنه به یې روزي حیا به وزي ستانه به دومره یو زړور بشي په ګناه باندې د خدای تعالی په نافرمانه باندې په هر قسم جرم باندې دومره زړور بشي چې یقین په خدای او کتان زړور انسان په ګناه په دنیا کې بل پیدا نشي شراب دی یو ځل اسکل ستانه به هر ګناه کیږي بس تاسو دا غب ښکاریږي د خدای او د خدای د رسول الله سلام دا خبره دا ټوکی دي تاسو دا وره دا خبره لګوس کم انسان چې شراب سکي د الله محبوب فرمایي دنه به هر ګناه کیږي د بغټ مجرم د زمانه ګرځيږي یو ځل سالم بن عبد الله فرمایي د خپل پلار نه روایت کوي عبد الله صاحب نام سالم بن عبد الله د خپل پلار نه روایت کوي هغه وایي یو ځل ابو بکر صدیق صاحب توجه مشتا جواب صحیح نه دی کنه یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه او یو جماعت د صحابه کرامو یو ځکه ناس د خپل ګراوندي د نبی علی السلام د وفات نه بعد خبرې کوي چې په تمام ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه کوم یو ده صحابه خپل کې اوس دا خبره ډسکس کوي چې د ټولو ګناهونو نه لوی ګناه کوم یو ده نو په دې باره کې دی وایي چې چا د نبی علی السلام نه سوریدلی وي هغه ته بیان کوي نو په دې باره کې موږ خبرې کولې فذكروا اعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فارسلوني الى عبد الله ابن عمر نو دا وی دا سالم بن عبد الله د خپل پلار نه روایت کې عبد الله فرمای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای ما ته ویل تلاړ سره عبد الله ابن عمر سیبتا هغه نه پښتنه او کچتا دی باره کې د نبی علی السلام نه سوریدلی دي چې په تمامو ګناهونو کې د ټولو نه عظیمه ګناه کوم یو ده وزي هغه کرا واستولم وزدلالم داغه نه تپوسو کو چې په تمامو ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه کوم یو ده نو هغه تو فرمایل شرب الخمر د شراب اسکل د ټولو ګناهونو نه لوی ده وزرا غم ما دي ته حل ویلو چا مبارک فرمای چې او ما د نبی علی السلام نه دی کې حدیث اوریدلې مبارک فرمای د تمامو ګناهونو نه لوی ګناه غ شراب خوري ده وای دا صحابه ابو بکر صدیق صاحب عمر فاروق صاحب او جماعت د صحابه را پاسې در روان شو او د دې صحابي مبارک د کور دروازې تراغه او د سره د کور په دروازه کې ملوش د توای چې تمون تو وایا چې د ټولو نه لوی ګناه کوم یو ده نو دې مبارک ورته وای ما په خپل غوږو د نبی علی السلام نو ورېدلی نبی علی السلام مبارک فرمای ان ملکا من ملوک بني اسرائيل اخذ رجلا فخيره بين ان يشرب الخمر او يقتل نفسا او يزني او ياكل لحم خنزير او يقتلوه بنو اسرائیل کې یو سړیو هغه بس جرم کړو د بنو اسرائیل د بادشاہ لاس ته لاړو نبی علی السلام دا خبره کوي د بنو اسرائیل بادشاہ ونیو بادشاہ ولو سزا ورکړي بادشاہ ورته سوي ورته وي بیا دا شراب اسکا جرم ډېر غټ کړي دی د دې جرم په سزا کې بیا دا شراب اسکي که شراب نسکي نو بیا لاټ سه یو سړی ووجنا یو بی ګناه سړی ووجنا کدام نه کې لاټ سه زنا وکا که زنام نه کې نو بیا دا غینه بعد د خنزیر غوخه وخوره کدام نه خوري نو بیا تیار شو وجنه ملي اوس به قتلوم پانسی کومه دا سړی ځان سره سوچ کوي چې یاره که زه خنزیر غوخه خورم دا خو ډېره مرداره ده دا مې زړه نه مني یاره که زه زنا وکم نو دا خو پر دې عزت دی او دا خو په دین دی زمونږ په دین کې ډېر لوی جرم دی او که قتل قوم نو دا خو تمام انسانیت مترادف خبره ده ما ټولو کې اسانه دا شراب خوري ده بس اوس کله کې نشه بشي ګنټه نیمه به تېره شي نشه به لاړه شي خدای ته به توبه وباسم نو نبی علیه السلام فرمایي دا سړی رولګېدو شراب یې وڅښل شراب یې وڅښل شراب خو چې څنګه شراب وڅښل نو په دغه وخت کې وانه لما شرب الخمر فلم يمتنع من شيء ارادوه منه د چې شراب وڅښل نو ځان دې اسلام منع نه کړو زنام ته نو شو قتل هم ته نو شو او دغه رنګ چې کم دی د خنزیر غوښه مو خوړه مړ چې کوم ګناه مخې ته راتلنو هغه به کوله نبی علیه السلام ځکه فرمایي چې شراب سکل دا د هر ګناه چابي ده شراب دی وسکل هیڅ یو کرکه به ستا په جړه کې پاتې نشي د هر ګناه یاره د خدای یاره دا به جړه نه به دیوځي بیا په هر ګناه باندې به ته زړه ور ورځي شراب خوري د هر ګناه چابي ده
ځکه درته شریعت وایي چې شراب به نس کې شراب نه منع کړي. دویم یو اوږد حدیث عثمان ذی النورین سے مبارک بیان کړی دی. یو نیک انسانو نبی علیه السلام نه دی ما دا حدیث اورېدلی دی. عثمان ذی النورین سے وایي ابن حبان ذکر کړی. عثمان ذی النورین سے وایي نبی علیه السلام مبارک فرمایل چې تاسو ځان وساتئ الخبائث نه، د شرابو نه ځان وساتئ. هغه چې د هر یو خبیث عمل مور ده، د دې نه هر یو ګناه پیدا کیږي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی تاسو نه مخکې زمانه کې یعنې بنو اسرائیل کې یو سړی و، د خلکو نه ځان لشو، ګوښه نشیني اختیار کا، د خدای بندګي او عبادت به کولو، ډېر نیک او عابد انسانو، ډېر متقي او پرهیزګار انسانو. یو ښځې پې نظر ولګېدو، دغه ښځې دا سړی خوښ شو، دا دینداره سړی یې خوښ شو او هغه ښځه ډېره مالداره وه. یو ورځ هغه ښځې په کور کې یو کمره کې دننه بله هغې کې بله کمره وه. هغې ته دا ښځه لاړه ولته ځان ښه سجوک ولته کېناسته. خپل خادم ته وایي لاړ شه او هغه فلاني بزرګ ته وایه فلاني ځای کې ناست دی چې ته زما په کار یې د شهادت او ګواهۍ دپاره، ته مې په کار یې د الله دپاره ته راشه دا ګواهي ورکړه. هغه بزرګ ته راغه او دا خادم ورته وایي چې زما هغه مالکه ده او تا د پستانه گواهی غواړي د الله دپاره تراشه او چې ته مونږ له ګواهي راکړه، ستا ګواهي زمونږ په کار ده، نو ته لږ مونږ سره لاړ شه، دا یو کار خیر دی. دا بزرګ په دې باندې راپاسولو، د غلام ځان سره روان کو، د دې ښځې کور ته را داخل کو، په کور کې کمره د هغې ته یې بوتلو، په هغه کمره کې دننه بله وه، خو چې دی د کمرې نه څنګه دننه کو دی به د بار نه ور بند کړ. دویمې کمرې ته دننه کو ور یې بند کړ، هغې کې دننه درېیمه کمره وه د هغې ور یې بند کړو. دننه ښځې ځان سره جوړ کړې ناسته ده. دا ښځه ته سره خوا کې ځان سره خوا کې کېنولو او دې بزرګ ته وایي چې ته ما دې ته انا لم ندعوك لشهادة ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا من الخمر فإن أبيت. دا ښځه ورته وایي ته ما د ګواهۍ دپاره نه راغوښتې. حدیث مبارک کې داسې راځي ته مې ګواهۍ ده، ته مې دې له راغوښتې چې یا خو زما دا غلام قتل کړه، دې کمره کې ووجنه، یا دې مړ کړه. که دې نه مړ کې، دې نه وجنې، نو بیا ما سره بدعملي وکړه. که دام نه کې، نو بیا شراب خوري وکړه. په دې خبرو کې به ته خامخا یوه خبره کې، یا به ما سره بدعملي کې، یا به شراب خوري کې، یا به دا غلام وجنې. او که دا یو کار هم نه کې، نو ګوره د درې واړو کمرو دروازې بندې دي. او اوس بهر وځم او چغې جوړوم چې راشي بزرګ زما کور ته راغلی او مخې تور کو، او اوس دې په دې کلي کې شرموم، عزت دې تار په تار کومه. نو یا په خپل عزت ویرېږه، یا زما خواهش پوره کا، یا شراب وڅکه، یا دا غلام قتل کا. نبی علیه السلام مبارک فرمایي د ابن حبان روایت دی، وایي دې ښځې ورته دا گیم جوړ کو. وایي دا بزرګ کېناستو، سر یې ونیو، سوچ کوي چې خدایه څه وکړمه. ړکې وایي چې غلام قتلوم دا خو ډېر لوی جرم دی او د ده د جرم د قتل په عوض کې هسې نه زه قتل نه شم. ړکې وایي که زناکاري کوم دا هم ډېر لوی بدکاري ده، هسې نه د دې ښځې نه بیا سبا مجبور او تنګ نه شم. او راشه د شراب وڅکه. حدیث مبارک کې راځي عثمان صاحب فرمایي نبي علیه السلام وفرمایل وایي د سړي شراب په خوله راواړل، شراب خوري وکړه، د شرابو په نشه کې رولګېدو، ښځو سره یې بدعملي وکړه، د غلام ورته کته، د نشې په حالت کې رامنډه کړه، غلام هم قتل کو، د لاسو نه زنا مو شوه، د لاسو نه قتل مو شو، د لاسو نه شراب خوري مو شوله، د یو شرابو په وجه باندې په دریو مختلفو عظیمو ګناهونو کې پرېوتو. الله محبوب مبارک فرمایي دا الخبائث دی، د هرې ګناه مور ده، هره ګناه د شرابو نه پیدا کېږي. د شرابو نه ځان وساتئ، ځکه خو درته وایم د الله دپاره د نشې نه لاس والئ. په معمولي نشه کې او د لوی نه په لوی نشه کې څلور نقصانات دي. درې د دنیا، یو د آخرت نقصان. د دنیا اول نقصان د پیسې نقصان دی، ته به په پیسه ورکې. دویم نقصان ستا د صحت نقصان دی. دریم نقصان ستا د عزت نقصان دی. او څلورم آخرت والا نقصان، بدترین نقصان دی چې هغه ستا آخرت مې بربادېږي، د الله د عذاب او د قهر سره مخ ګرځېږي. لہذا د دې وجې نه تاسو د شراب خورۍ نه او د نومې نشې نه لاس والئ. که هغه آیس دی، که هغه شراب دی، که هغه پوډر دی، که هغه افیم دی، که هغه بنګ دی، او که هغه د دې نه علاوه نورې کمې نشې دي چې مونږ ته نومونه نه راځي، د خدای نه ویرېږئ، د دې نه لاس والئ، په ځان رحم وکړه. ته دې ته مه ګوره چې ستا صحت بګاړېږي او ته د ځان نه پروا نه کړې. ته په خپل بچو باندې رحم وکړه، ته په دې خپله مور او پلار رحم وکړه، ته په دې خپله تورسرې ښځه رحم وکړه. ته ځان دپاره هېڅ نه، خو ته ګورې د مور دپاره سلامته دنیا یې، ته د مور د زړه دنیا یې، په تا سترګې غړئ، ته د ښځې د زړه دنیا یې، په تا سترګې غړئ.
غړی ته د بچو د زړه دنیای په تا سترګې غړی ته د چا دپاره په تمامه دنیا ستا صحت نه ورکوي تمامه دنیا ورته قدم کې کېده وا بنلي خو تی بچې تا به واخلي غرض مې دا دی که په خپل ځان رحم نه کړي په دې خپل مور او پلار رحم وکړه په دې خپل اولاد رحم وکړه په دې خپله ښځه رحم وکړه په دې خپله معاشره رحم وکړه او د خپل خدای د عذاب نه ویریږه د خپل آخرت فکر دی وکړه د نشي نه لاس والا البته بې غیرته سړی نشه نشي پرېښودی دا خبره د زړه په غوږ وسورئ ګینې دا ګز دا میدان ما ته دې ثابته کې په دې مجلس کې به ډېر نومونه وینالم خو چرسیان به هم ناست چاته حل مه وایي چرسیان هم ناست دي او بعضې به داسې ناست دي خفه کېږي به نه چې شراب به مو مسکلي شرابیان به هم در کې ناست یا به بار دې مجلس نه علاوه په دې اواز باندې به څوک اوري راوري زه تاسو کې نر هغه انسان ګڼم ته د شرابو د ګلاس یا د ډک سګرټ سره غیرت وکړه چې ته غیرتي که ته بې غیرته عمر برله به ته دې سره غیرت وکړي یقین په خدای وکړه د نشئی انسان نه بل بې غیرت انسان نشته دا یاد ساته ګینې ثابته دي کیزه مونږ څه وایو هغه جهالت ته خپل ناپوهتیا ته غصې نه برداشت ته مونږ وایو دا ډېر غیرتي دی دا غیرتي دی دې د یو سګرټ سره غیرت نشي کولی د دوه نو غیرت پکې نشته ګینې د ما چیلنج دی زما د اواز او د تقریر که څوک اوس اوري که د ریکارډ نه اورئ ټولو ته زما چیلنج دی که تاسو کې لږ هم غیرت وي زه ته د ډک ګلاس سره غیرت وکړه زه به ستا غیرت ومنم زه ته د ډک سګرټ سره غیرت وکړه زه به ستا غیرت ومنم او کم از کم د دې یوې چونډۍ سره دې لږ غیرت وکړه زه به ستا غیرت ومنم چا چې نسواره چول شروع کړي دي اجې د نسوارو سره غیرت وکړي ته به پته ولګي چې دی غیرتي دی او که دی بې غیرته مړه چې دا نشه کوي که نه او دا څوک چې د فیسبوک په نشه راوړېدلي دي که نه یا د یوټیوب په نشه او د موبایل سره غیرت وکړي زه به دا سړی د نر بچی وګڼم دا هم نشه ده که نه څوک په دې نشه کې اخته دي څوک په هغه نشه کې اخته دي دا نشه چې څومره هم ده دا بې غیرته سړی کوي د جهان غیرتي انسان هغه دی چې دی د خپل نشې او د خپل عادت سره غیرت وکړي نبی علیه السلام مبارک فرمایي حدیث مبارک دی نبی علیه السلام فرمایي الخمر جماع الاسم شراب چې دي دا د هرې ګناه جمع کوونکي دي د شرابو په وجه باندې هر ګناه د انسان نه کېږي بیا فرمایي والنساء حبائل الشیطان ښځې چې دي دا د شیطان پړي دي دا چې هر څومره غټ بزرګي که نه دا د ښځې په وجه کنټرول کېږي او خپله ښځه د خپل خاوند بزرګي نه مني هغې ته هماغه خپل خاوند ښکارېږي هغه وایي مړه دا بس فلانی دی او ډینګلی دی یو ښځه د خپل خاوند بزرګي نه مني دا یاد ساتئ ځکه دا ښځه د پړو دا د شیطانانو پړي دي شیطان ما درته مخکې دوه واقعي بیان کړي ګوره دا شیطان چې نیولو تړل کوي بزرګان رانیسي دا د ښځې په ذریعې سره رانیسي دا د ښځو ډېره عظیمه فتنه ده الله دې تنه نومي مسلمان په امان کې وساتلی کی او دریم نمبر نبی علیه السلام د حدیث کې فرمایي حب الدنیا رأس کل خطیة د دنیا محبت د هرې ګناه سر دی د هرې ګناه سر که تاسو کتل غواړئ د الله محبوب مبارک فرمایي هغه د دنیا محبت دی زمونږ استازو په اړه باندې نن دنیا حاوي ده هر سړی د دنیا په محبت گرفتار دی هر سړی دا غواړي چې د لږې نه به څنګه ډېره شي څنګه به زیاته کم انسان چې په ګټه په سوونو کې ده هغه د زرګون په سوچ کې دی او چې د کمو زرګونو کې ګټه ده هغه د لکونو په سوچ کې روان دی او چې کم په لکونو کې دی یقین وکړه هغه د کروڑونو په سوچ کې دی او چې کم په کروڑونو کې روان دی هغه د اربونو په سوچ کې روان دی کم سړی چې په سایکل ګرځي نو د موټر سایکل خوبونه ګوري کم چې په موټر سایکل ګرځي نه د موټرو خوبونه ګوري او کم چې په دې موټرو کې ګرځي نه د پراډوګانو خوبونه ګوري او چې کم په ویګو کې یا پراډو کې ګرځيږي هغه به د هلیکاپټرو خوبونه ګوري دا څه دی دا څه نه ده که یقین مو نه راځي تاسو ورسره لکینې ګپ ورسره ولګوئ یا به درته حل ووایي غرض د خبرې مې دا و شرابو پورې ما خبره کوله بل حدیث مبارک کې نبی علیه السلام داسې فرمایي من شرب الخمر اتا عطشان یوم القیامه نبی علیه السلام فرمایي کوم انسان چې په دنیا کې یو ظلم شراب وڅکي دی چې د قیامت په ورځ راپاسي نو دته به انتهایي سخته تنده لګېدلي د قیامت په ورځ به دی تږې پاسېږي د قیامت په ورځ تنده په څه ماتېږي په آب کوثر که دا غواړي چې د جانان د لاس آب کوثر میلو شي نو نن د نشې له لته ورکه د نشې ګلاس د توی کا دا سګرټ د خپو لاندې کا که دا غواړي چې زما د نبي علیه الصلاة والسلام د لاس آب کوثر نصیب شي د قیامت د تنده نه مې الله وساتي د الله د عذاب نه خلاص شمه مبارک فرمایي وایي د شرابو نه ځان وساته ورسره بل حدیث امام طبرانی دا ذکر کوي نبی علیہ السلام مبارک فرمای من شرب الخمر خرج نور الایمان من جوفه کوم انسان چې شراب وسکي داغه د باطن نه داغه د زړه او د سیمې نور د ایمان ته نوځي
والله هغه بې نوره پاتې شي د ایمان نورانیت پکې ذره نه پاتې کېږي دا زه نه یم زما رښتینی محبوب فرمایي د شرابو په وجه باندې زما ستا د باطن نه زما ستا د سینې نه ایمان وځي د ایمان رڼا ختم شي زه به درته اوس احادیث ووایم نبي علیه السلام فرمایي څلوېښت ورځې نه فرض قبلېږي نه نفل قبلېږي نه وړنې کې قبلېږي نه غټنې کې قبلېږي کوم انسان چې یو ځلم شراب وڅکل څومره بدترینه ګناه ده دغه رنګ حدیث کې وایي من شرب الخمر اسقاه الله من حمیم جهنم کوم انسان چې یو ظلم شراب وسکل باری تعالی په د باندې د جهنم دغه حمیم چینی چې بدترینه بدبودار چینه په جهنم کې دا اب په خامخا الله تعالی نوشکی په جهنم کې به دغه اسکاک د ګرځي کې بیا الله دې مساتی دغه رنګ نبی علی السلام فرمای ثلاثه لا يقبل الله لهم صلاه توجه مشتا جواب صحیح نه دی یار مبارک سے فرمائی درې کسان چې نه قبلېږي د هغې یو منځ نه قبلېږي څوک دي ولا تصعد لهم الى السماء حسنه اسمان ته یو نیکي نه خیږي نه یو نیکي قبلېږي او نه یو منځ قبلېږي دا درې کسان څوک دي د الله محبوب مبارک فرمائی العبد العابق هغه غلام چې د خپل مالک نه وتښتي هغه مریی چې د خپل بادار نه وتښتي او د خپل مالک خیال نه ساتي حتی یرجع الى مولاه الى موالیه دې چې تر څو خپل مولا ته نه راغلی فیدعا یده فی ایدیهم ته د خپل لاس د هغې په لاسو کې نه ایښې او تر څو هغې ته واپس نه راغلی د الله رښتینی محبوب فرمایي یو منځ نه قبلېږي یو نیکي نه قبلېږي هیڅ یو عمل د خدای په در کې قابل قبول نه دی یو انسان دا شو دویم نمبر والمرأة الساخط علیها زوجها حتی یرضی مبارک فرمایي وایي دویمه هغه ښځه ده چې د کومې ښځې نه خپل خاوند خفه وي د کومې ښځې نه خپل خاوند ناراض وي د دغه ناراضې ښځې چې دا کوم خاوند ترې ناراض دی د دې ښځې یو عمل هم خدای نه قبلوي یو نیکي اسمان ته نه خیږي او نه یو منځ قبلېږي تر څو چې دې خپل خاوند راضي کړی او خوشحاله کړی نه وي د دې ښځې عبادت الله تعالی نه قبلوي دریم نمبر څوک دی مبارک فرمایي والسکران دریم نمبر هغه انسان چې هغه نشه کړي او شراب نه یادوي صرف نشه یادوي ځان سره سوچ پکار دی که څوک سګرټ کوي که څوک چرس کوي که څوک افیم څکي که څوک بم څکي که څوک د دې نه علاوه آیس څکي که څوک د دې نه علاوه نسوار کوي خو چې هره نشه ده د الله محبوب فرمایي کوم انسان چې نشه وکړه د نشې په حالت کې دی باری تعالی ته د یو عمل هم نه قبلېږي نه خدای منځ قبلوي او نه یو نیکي اسمان ته خیږي یاد ساته که سوچ پکار دی اوس دا زه نه ویم زما رښتینی محبوب فرمایي د خدای خاطر وکړئ په ځان رحم وکړئ په دې نشو کې څه میلاویږي زه بار بار دا خبره کوم څلور نقصانات دي د پیسې نقصان د صحت نقصان د عزت نقصان او د ټولو نه لوی نقصان د آخرت نقصان په نشه کې انسان ته میلاویږي آخرت دې وبیللو آخرت دې برباد کو او نشه چې پرېږدي غیرتي سړی پرېښودی شي دلته زما یو کلاس والا ناست دی او غیرتي دی سم مرچکې دی پوره 11000 لینډ دی هغه دا بنګ بم څکل شراب به دا شراب نه توبه سګرټ به هم څکلو ډک هغه اوس پرېښودی دی ما ومنل چې دا سړی غیرتي دی غیرتي یار مې دی خوښ مې په دې غیرت دی بې غیرته سړی والله که سګرټ نه نسوار هم نه شي پرېښودی بې غیرته سړی مونږ سره د بابا ناست دی دا سپینګیری بابا ده به مخکې هره نشه کوله دا یې دلته سپینګیری دا پټکې په سر دی سرګیری ده بابا جي ته لږ اواز وکړه ته لږ ودرېږه بیا کېنه دا خوب دنه لږ وتښتي کېنه بس ویښ شویس دا د مخامخ دی هره نشه به یې کوله زما د والد سے په لاس راغو بیعت وکړو هغې نه بعد د شریعت مطابق ګیره جامه پټکې او ټوله زندگی دا د آخرت خدای خسته کو پس ذکر الله کې تیریږي طاعت او بندگی غټې غټې نشي به یې کولې دا د مخامخ دی ډک ډک سګرټې به یې څکلې هر څه پرېښود خدای پې رحم وکړو داسې غیرتي سړی دا پرېښودی شي بې غیرته سړی دا نه شي پرېښودی غرض د خبرې مې دلته دا دی نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کوم انسان نشه کوي او دی د نشې په حالت کې د ده نه نفل قبلېږي نه فرض قبلېږي هېڅ یو عمل اسمان ته نه خیږي دغه رنګ بل حدیث مبارک کې نبي علیه السلام داسې فرمایي بعضې سړی داسې که نه چې سګرټ میلو نه شي نه دی وایي ما یاره تقوا کوم نه نس کم بس ورکې کا یا شراب میلو نه شي یاره بدنن وینس کو خیر دی دې ځله دا محفل به هم داسې ساده منو دا تقوا نه ده مبارک فرمایي من ترک الخمر وهو یقدر علیه کوم انسان چې د شراب پرېږدي
او دې په شراب اسکلو قادر وي جام ډک پروت دی او دې وي چې نن نس کم د خدای نه یریږم ورکې کا آخرت یې برباد کو دې په قادر وي سره د قدرت پرې خود مبارک فرمای په دغه انسان باندې به باری تعالی د حزیرة القدس هغه پاک خولي او بو دغه شراب او د قیامت هغه تند الله تعالی په دې باندې ماته وګرځولې کی انسان د حزیرة القدس هغه ابو باندې به دغه په شراب به الله تعالی تند ماته وګرځولې کی ومن ترك الحريره وهو يقدر عليه كم انسان چې قادر وي چې ځان لري خمو جامع قیمتي والم دا منع دي سړو د پاره او دا پرې خو د خدای تعالی دی یری د وجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای په دغه انسان باندې الله تعالی جنتی لباسونه ور پغاړه واغستل کیات ساته یو څو اخیری مختصر روایت د بیانوم تم ډیر وړیدو د دوی روایت تی تنګي کیما یو حدیث مبارک کې نبی علیه السلام داسې فرمای دا روایت ابن ماجه کې ذکر دی دا لږ د زړه په غوږ وسوري مبارک فرمای ابن حبان هم ذکر کړي توجه مشتا نوجوانان استاد توجه ورته ډیره غواړم دا روایت د خدای د پاره ووري او بیا لږ سوچ پیو کوي مبارک فرمای یقول مبارک فرمایل یشرب ناس من امتی زما سو امتیان به په اخر زمان کې غیب شراب خوري کوي شرابونه بس کی من امتی زما د امتنا الخمر دی بشراب اس کی یسمونها بغیر اسمها دی بشراب له نوم بدلی په بدل نوم باندې لکه نن سبا دا یو نوم پکې خو دې شي بل نوم بدل کې شرابونه اس کی مبارک فرمای یا ورته شراب بل سکی واچي ورته بیا خلک اس کی حکومت یا د بعضی داروم د سړي بچلونه شروع کړی دي مبارک فرمای یضرب علی رؤوسهم بالمعازف والقینات او ټول شپدي دمامیو کی پیغلی جنکه گڑی کی یعنی دمانی گڑی کی او تنبلون وہی یا مزامیر وغږی د الله محبوب فرمای شراب اس کی او د دمانو محافل د شپې منو کی زما امت کې بس خلق داسې پیدا شي یخسف الله بهم الارض الله تعالی په دې د اسمک وشلی او دې په دې اسمک ټول وردن نه کی او یا مبارک فرمای ويجعل منهم القردة والخنازير دا ابن ماجه روایت دی او یا بس خلق الله تعالی بخشود او شادوګانو خنزیران ته نه جوړ کی والله کدا غب ته رونو چې کله دمان جنکه ګډول عام شو کله شراب خوري عام شوي کله اجراګانو د دمامو محفلونو عام شو په دغه وخت کې د ازمکه بچوي او د خلک به په ګډوبېږي یا مبارک فرمای د خلکو نه به خنزیران او بزوګان جوړیږي بل حدیث کې داسې راځي ټول شپه په دمامو کې تیره کی د سحر د مانځه په ټیم په د پراتی چې د خوب نه راپاسي د الله محبوب فرمای د چانه به خنزیر جوړي بد زناور او د چانه به بزو جوړي او بیا به د علماو خواته د خلک منډي وهي توبه به وباسي خو بیا به توبه جواب را نغی بیا به وبد ورخه تیری تلی دکان بیا خولې نه راځي لږ د خدای نه وجریږي او په خپل ځان رحم وکي قسم دې کله کله د لری نه د ډولکی आवाज دلته راشي موږ سره خپل جره پیدا شي چې خدایا هغه وخت لري نه دی چې د ازمکه بچو خلک به ډوبېږي موږ د دې عذاب نو ساتي نږدې په دې اجرو کې بکیدو ما د سپینګیرو تم پکلا کول لوی تم پکلا کول ملګری کېږي والله مړ ژوندې جرګه جنازار سم در پاتې به در سره وګرځيږي یا د خدای خاطر کې دا نصور زمون په دې علاقو کې دلته موږ ته مکوي او که کوي نبی اعظم سلام دعا مړ ژوندې هر څه در سره پاتې او د الله د پاره در سره پاتې خلک به په پوله پټي باندې کوي په عزت او په غیرت به در سره کوي زه در سره د خدای په دین باندې کومه چې ته دلته د دې دمامونه نه منې کېږي یقین بالله کار سمې در سره پاتې ما د خپل خاندان بعضې ودونه په دې باندې پرې ښودلي دي د هغې د هر څه نه راغلی ملاس مې ترې اخیستی دی ورتګ مې ورسره پرې ښودلی په دې باندې چې یا اجرا ګډۍ یا ډمه ګډۍ یا سرودونه بیا پکې غږول په دې مې ورته پرې ښودي دي د خدای نه ویرېږئ چې هغه ځای لرې نه دی چې اوجه سره بیا لوندم وسوځېږي او د املوکو په تول کې ورسره تم راغلی ته خو ډمه نه ګډې ته خو اجرا نه ګډې خو د هغې سره په دې کار راځي بد هم نه وهي مخ هم نه نیسي نو خدای تعالی چې د عذاب راولي بیا عام راځي ته به هم ورسره پکې هلاک وګرځېږي لکه د خدای نه ویرېږئ په خپل ځان او په دې معاشره رحم وکړئ مبارک بل حدیث کې داسې فرمایي فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف مبارک فرمای په دې امت کې به الله تعالی خسف راولي زمکه بچوي خلک به ډوبېږي پکې ټول خلک به پکې واغه علاقې هغه د ګناه د سي خلک به ورغر کېږي پکې شکلونه به بدلېږي ګوره دا غپ نه دی دا حدیث ته بار بار زویم لکه د خدای نه ویریږي او مبارک دا هم فرمای اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور دا به کله راځي
دا پاغه وخت کې چې کله دمامې اجلاګان سرودون لا عام شي او شراب خوري عام شي د الله محبوب فرمای په دغه وخت کې به خنزیر د خلکو نه جوړيږي بيزو به جوړيږي زمکه بشليږي خلک به ډوبيږي اوس د خدای په کور کې ناسي په ایمان وای شراب خوري عام دي کنه دي عام په وړو وړو فنکشنو کې څومره شرابونه خلک سکي په هر ګناه سړی جرأتمن شو او اجلاګان او دمانې ګډول عام دي که عام نه دي په ایمان وای د خدای يرم نشته په خوا په یو جره کې دمامې وي نور خلک به نه خبرې دو اوس خو ورته 200 کسان ناست نو په هغې کې ورته 50 موبایل هم نیولي او هغه تمامي دنیا ته هغه عیاشي خی هغه بدکاری تمامي دنیا ته خی ته د علم یو مجلس نشر کا 200 کسان نه ګوري او ته د یو ډمې جینات د ډانس نقل کا په دې نیټ باندې ورخوشې کا په ګنټه کې بل 10 کسانو کتلې وي دا کوم طرف ته خلک لاړ قسم دې د دې وجنه به د عام عذابونه شروع شي لکه د خدای نه ویریږي دی علماء له پکار دي چې په کوم واده کې دا ډمانه وجړاګانی چې دغه واده د خلکو جنازې نه لاړ نشي نه ولا جنازه پړو کې نه ولا نکاح پړو کې ته دې د وجنه په مونږ باندې عام عذابونه راځي نشته علماء کې غیرت نشته هغه علماء یادوم چې د 2 پیسو د پاره لګیال امامتونه کوي او عوامو ته بیا پټکه شوند باندې پټکه جام ورته بیا خنداګانې کوي د 2 روپو د تمه په خاطر باندې دغه مولیان مم والله کا دی ایمان تیر کیونه د جنت ته مدي دیو کی چې کوم مولیانو حقونه وایي غرض مې دلته داري چې د خدای خاطر وکي پزانو په مونږ باندې رحم وکي بل حدیث کې وایي من مات من امتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليها شربها في الجنه کوم انسان چې مړ شو او د شراب سکلو د شرابونه توبه کړی ني په د جنت شراب حرام دي او مبارک دا فرمایي د جنت شراب دې نشي سکلې جنت دې نشي تللې بل حدیث کې دا څه فرمایي من شرب الخمر فجلدوه کوم انسان چې شراب اس کې دې په کوړو وهي کبي اوسکل بیا مو وهي کبي اوسکل بیا وهي کپسلورم کرته اوسکل الله محبوب مبارک فرمای وان خف ان عاد في الرابعه فاقتلوه کپسلورم کرته بیا شراب اسکل ویلې مړی کوي مبارک فرمای مرداري کوي دا زنوم دا د الله تعالی د محبوب د خلیفته مبارک مې درته بیان کا پسلورم کرته شراب اسکل ویلا مبارک فرمای مړی کا دا خبره د زجر ده زجرن دل دا کارو چې بیا څوک داسې عمل نکي او دا حدیث ترمذی شریف کې ذکر دی دا حدیث ابو داود کې ذکر دی چې کم سړی شراب نه منې کیږي د نشونه مبارک وي مړی کا قتل کا وی وجه چې بیا څوک داسې عمل نکي دا سوړو کې خبره نه ده کدا وړه خبره وي د خدای رسول الله سلام مبارک په دې دومره سخت وعید مونږ تاسو تناورولو اخیری روایت وي روایت لا ډیر پاتې دي اخیری حدیث حضرت انس سے د حدیث راوی دی امام بهقی دا حدیث ذکر کړي د 5 خبر مبارک فرمای اذا استحلت امتي خمسا کله چې زما امت 15 کار حلال وګڼي 15 خبرې 15 کار زما په امت کې کله عام شو دا حلال وګڼي په دغه وخت کې مبارک فرمای فعليهم الدمار په دې باندې با عام عذاب راځي مبارک فرمای استحقاق الهلاك والخراب الله به هلاکی په یو طریقه باندې عذاب په راولي کله یو تکلیف کله بل مصیبت کله یو غم کله بل غم د غم د پاسه غم هلاکت د پاسه هلاکت د عذاب د پاسه په دې عذاب راځي بیا ا 15 کارونه کوم دي مبارک فرمای هغه 15 خبرو کې یو خبره دا ده چې کله په دې امت کې لعنت ویل ډیر عام شي په وړه وړه خبره په خلکو لعنتونه خلک شروع کی کشران راپاسي په مشرانو د دې زمانه خلک راپاسي په اسلاف او نیکانو باندې لعن طعن کوي لعنت ویل عام شي دویم نمبر وشرب الخمور او شراب خوري عام شي په دې امت کې دریم نمبر ولبس الحرير د ریخم جامع اچول عام شي دا قیمتي لباس د ریخم دا په سړی منالي څلورم نمبر واتخذ القيان مبارک فرمای او دمان جنکه ګډول عام شي دې خبرو ته ګوره خط توجه شراب خوري عام شي او دمان جنکه ګډول عام شي قسم دې نن دا عام ګرځېدل دي د خلکو په زړه کې دومره یارنه د پاتې د خدای دا عام شي نو مبارک فرمای وقت فر رجال بالرجال او په دغه وخت کې چې کله الکان په الکان وخت شي الک پالک اکتفا کوي او پاغه اختوي او والنساء بالنساء او خزه د خزو سره بد عملی شروع کی نو په دغه وخت د خدای عام عذاب ته متوجه شي بیا د خدای عام عذاب ته په انتظار اوسئ عام عذابونه برازي والله کته نبی اخلاص او بچو ګرځيږي او دا هغه وخت دی خزه په خزو وخته الک پالک اخته شراب خوري عام دي دمان چې نه کې ګډول عام دي خلکو لګیا دي
د رخمو جامې شروع کړي او لعن طعن عام وګرځېدو. د الله محبوب فرمایي بس په دې وخت کې د نور انتظار مه کوه، صرف د خدای تعالی د عام عذابونو انتظار کوه. ته ګوره چې په تاسو به د خدای څنګه عذاب راځي. عذاب به کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې. الله دې مونږ تاسو د دې ګناهونو نو ساتلی کړي. دا چند خبرې مې د زړه د درد نه وکړي، د بعضې ملګرو په مشوره مې وکړي چې نن په دې علاقو کې شرابخوري عامه شوې ده. ستا دا بیان وي دا بعضې خلک اوري وي دا ورته لږ ورسوه دا خبرې. شرابخوري عامه شوې ده، د مانې جنکۍ ګډول هم شوي دي، د مور پلار نافرماني عامه ده، اجړاګانو سرودونه عام دي. ما در باندې غاړه آزاده کړه. د قیامت په غلوي میدان کې ته بیا دا نشې ویلی چې مونږ ته زمونږ مولانا صاحب دا مسلې نه وي کړي. ما د خپله غاړه د الله په حضور کې تاسو پې شاهدان شي، ما غاړه آزاده کړه. ما د خدای او د رسول علیه السلام د احکام در ورسول. الله دې مونږ او تاسې له پې د عمل توفیق راکړي. وما علی الا البلاغ المبین. واخر دعوایا ان الحمد لله.